بسم الله الرحمن الرحیم. اول ډیره مختصره غونډه کې خپل ډیټا د بیانوم. اندی کورمی جنسینا مو تعلیم کړی دی. 1961 کې پیدا شوم. په مختصر الفاظو کې به دا وایم چې 88 کې مو ایم ایس سی وکا. په 89 کې ګورنمنت های سکول کو بچاخیلو کې مو اپاینټمنٹ آرډر وشو. تقریباً 24/5/95 پورې کو بچاخیل سکول کې کوم خدمات کړي دي هغه چونه فټ نه دي هغه کې کوم غوا دی هغه کې لکه اقبال سید مسره یو ځای باندې رسراو هغه ته خپل مهنت کړی دی ډیره خورې مکړي دی سرا کله 24/5/95 کې زه ګورنمنت های سکول امام باغ ته راکوشم نه امام باغ کې چونکی کوم خوم روم وا اندغ سکول کې متور خېلی په سار کړي و اندی سکول کې سټوډنټ پاتې شه زړه خلاص سره لګن سره امام باغ سکول کې ما ډیره خورې وکا ډیره زیاته خورې وکا هغه خورې یو قسم وته داغ ملو شو سلا ملو شو ستاره 2003 کې زه پروموټ شوم ایس ایس جوړ شوم ستاره 2003 ونی سات 2012 پورې په ډیخون کې ایس ایس میتھس پاتې شوم میتھمیٹکس مالتا وخیلو چونکہ دی مرید کاظم علاقہ و دا علاقے کی سیمپل بیسیان ہو او مو دور خوارے وکی چشپاو ریزی موٹیویشنی وکی اوڑکو سیم خوارے وکی مزدگار باورتا سبق خیلو خودوی مو بوندی حاضر و نظیر دے بغیر د پیسو موټیویشن ورته کړی دي چونکه علاقہ خپل د مخبل بچی دي صدا کامیاب شي اغه زه مغیل ته وای مو سټوډنټون ویلي 11-12 سال خوستر شاید کنه 11-12 سال کې مو خپل سټوډنټون کا هوټه ته ورسېدو غټ پروفیسرون لیکچرون جوړ شو هغه ځوینا په 2012 کې کله دی سکول پوسټونو سینکشن وشو هغه سینکشن کیا ورکو سپشتاده مخبل منډه تړه شامل وا شلوزون کې هایر سیکنډری څخه کله سٹارټ شو مو ټول مرګري شلوزون ته روغلو په 2012 کې په اپریل 2014 کې مو پروموشن وشو پرنسپلون جوړ شو کله چې پرنسپلون جوړ شو مو ګورنمنت های سکول امام باغ ته ایز ای پرنسپل لوړم آلته مو اته میاشتې یو قسم خپل مهنت خپل خورې دسی کړي دی چې سکول مو اتو میاشتو کې یو خو سیستم ته وبسلو هغه باندې ټول استادان غو دي دلته کسان نوستي ورکی آلته ما خاروغه خورې وکا بیا په نومبر 2015 کې ایز ای ایجنسی ایجوکیشن آفیسر ډیخون ته لوړم چې ډیخون ته لوړم آلته ډیر عمر ګرور ته ویلا چې دا پروموشن مخاله نن دلته پاتې شه ایز ای پرنسپل د علاقہ خطر دی خطرناک مخلوق ورکی دی طالبان دی وغیره دی مولا چیته چې موته ګلې جوړه دی مغیل ته به زه مړ کېږم خو زه به دا اوس دا سیټ به زه انجای کوم څوم به ورسي لوړم ښه پیر ډیپټی مو وکړه داسې ډیپټی مو وکړه چې مو کورمي جنسۍ ته ډېرو خلکو ټلیفونونه راوکړو سپارشل سیلې کې هغه کسان چې د هغه فضل رحمان بډې ګاډ وو هغه کسان چې د مرید کاظم بډې ګاډ وو هغه کسان چې هغوی ګوجرانوالا کې دوکانونه وو هغه کسان چې په ډیخون کې دوکانونه وو نیمګې نه زیات سکولونه نان فنکشنل وو او ما ورسې خوارې شروع کړه دا مخمن نبي صاحب د مو خپل ځای کې د یو کولیګ دی دي ته ګوا دی د خبرې باندې سیکرټري سره کله میټینګ وې ما به ورته ویله چې مو سکولونه ټول فنکشنل دي اشراف صاحب ناست دی هغه ډیولپمنټ کې وو ټول سکولونه مو فنکشنل کو 44 کسان مو کمپلسري ریټایرمنټ کې واستول 38 متن خوانی باندې کې 32 لاک متن ریکوري وکا ټول سکولونه داسې سټارټ شو چې بالکل هغوی ومنله یوه ورځ نه یوه داسې ورځ وه چې ما ته خپل ډېرور راغلو هغوی کې ورته وویله چې تا اهل تشهیر راغلي دي تاسو یې څه کار دی یقین وکړه بهر چې هم کې ناست وم دفتر ته ورسې هرنوتم ډېر جار قربانۍ سره وکړو ویله 15 کالونه مو ناست یو ډیسیسن کې مو هغه دي یمو اوسه پرې یوه اپاینټمنټ نه دی شوی ته یقین وکړه مو خپل سپورټنټ راوغوښتو چې د ډیسیسن فایل مو ته راوړه چې څومره کسان دي ورکې 14 کسان وو آنه دی مو اهل تشیع وو 15 ورکې دی مو اهل سنت وړونه وو تاسې یقین وکړئ 14 کسانو مو اپاینټمنټ آرډر کړی دی صرف
شپاړس پیلې چای و 14 سموسې چې دا یې مو دفتر سټاف و دې زه حلفیه وینا کوم خدای باندې ما باندې حاضر و نظیر دی ما چا نه 10 روپۍ ډیمانډ نه دی کړی پیر طریقې سره مو 14 کسانو آرډر کړی دی بیا مرسته ورکړي نور ډېر کړي دي خو بهر کیف په فروری 2017 کې زه راغلم کرمي جلسې ته اکریډټ مو ته څه میلو شو لقمنخیل سکول یې مو ته راکړو ناغه بیلامین سکول پرایمري ورسره میډل 43 سټوډنټ ورکیو انرولمنټ یې نه و هغه ځای کې مو ویله چې دا بده خبره دی ته محنت وکړه په کور دارې دا سکول زیوي کمیابې ته ووسم هغه کې دا مونه بعد پنی صاحب ورته راغلی و هغه سکول ته مو څه هلته څوره خورې کوای شوه دا سپورټس کمپلیکس یې ورته کوه څه کوه هغه سکول مو کمیابې ته څه وبسلو زړه مې وغوښته چې باریک ورمې ته لاړ شه خپل علاقې کې خورې وکړه په مئی 2018 کې دلته راغلم مرجان صاحب لاړو کو بچاخیلو ته مرجان صاحب سیج باندې زه دلته راغلم دلته مو وویله چې کم از کم دا ایمو قوم دی ایمو وطن دی ایمو خوره دی ایمو بچي دي دغه بچیو سي خورې کول پکور دي میجارټي کسانو ورته ویله چې دا هال سي ډېرې خورې شوي دي ما منډې تړې نه وه کې هغه قادر ذوالجلال کور و هغه ایگزامینیشن هال ما دلته راوړو ورته ومو کو د سکول کې څوره خورې دي کاغه بنډریوال شکل کې دي کاغه وشرومي دي کاغه ګروپ لیټرین دي ګورنمنټ نه چې کوم راوت خستوني وو هغه هم خستلي دي د سکول دپاره هم کړي دي یو تعلیمي ماحول ورته جوړ کړی دی ایمو سیشن کې تقریبا زه به دا پاخر څه وایم زه ایمو وډ کې بورډ باندې بی ګریډ والا و چې کله زه راغلی یم ټول A1 ته هغه راووتو ګریډ دا د بچی هغه خبره وه مرجان صاحب یوه خبره وکړه چې په کور دی نن ورځې مو عهد وکړو د تعلیم استادان د یقین وکړه په کورمي جلسې کې چې کوم سکول کې کوم استادان دي ویل کوالیفاید دي هر یو استاد نه پوښتنه وکړي هغه MA هغه MSc هغه BEd خو ویل کوالیفاید دي په پبلک سکولو کې 14 نه فارغ دی 12 نه فارغ دی هغه پبلک سکول ته نوځي هغه مونږ رزلټ ښه کوي ښه رزلټ شو کوي واجه څه دی دا ټول تقریبا څوره خلک نوستي بچی لري اولاد لري زه یوه خبره کوم چې مو خونې کې چرګ ورکه شي میلاد کې مشهور جوړ کړی چې چرګ ورکه دی ابرګې دی اتوره دی سپینه دی زیړه دی چرګې پښتنه کوو که وزا ورکه شي جمعیات لوډ سپیکر نه اعلان کوو چې وزا ورکه دی داسې رنګ دی داسې اختر دی داسې شکل دی مګر بچی پښتنه چونه وکړه چې شپې 11 بجې نه وتو که شپې ووتو 3 بجې نه وتو والدینو یې پښتنه نه وکړه چې مو بچی د چی کوي چی ته کول کی د سکول پرنسپل طرفه تو ته لیټر وشي یو می والدین د تمنو کی هغه تا نه رسی استاد پرنسپل به ته یوه پیلا چوي بندوباسه کړی هغه ته اثر نه لګوي خپل بچی پښتنه نه کوي دا هم دپاره د افسوس خبره دی که نه په کور دا دی موږ ته چې موږ د خپلو بچیو پښتنه وکړو د خپلو بچیو پښتنه وکړو کله چې ته د بچي پښتنه کوي هغه نه به سړی جوړېږي هغه نه به ذمه دار شخص جوړېږي که ته یې پښتنه نه کوي هغه واجه دا دی بې تعلیمه پاتې شي بیا کلي کې هغه نه لوپار جوړ شي یو چرګې پټوه یو وزې پټوه و ډېر کسان داسې دي دلته ګورنمنټ سکولو کې څوره تعلیمونه کوي دا انتهایي غریبان ورکې دي چې چا واسطه هغه د پبلک سکول ته لوټ شي غریب ورکې دلته راځي دا سکول کې مو داسې حال لیدلي دي ټلیفون ورته وشو چې تو دوه بچي دي بستې ونې کوی کوډې کړي دي مسکول یونیفارم کې د چا سره شرط شام لوړوي یقین وکړه مو سکول ته دلته مقبول ته ټلیفون راوکړو چې ورسې وځه څه منده ته پټایي دولو ورسې لوټ شه هلته یې مسکول بچي نوست چاره مزدورۍ ده کوي هغه بچي راوسته یعنې غریبانه دومره ډېره دی چې ورته وایي چې د بسته کې دا 500 روپۍ ورځ دیر کوم موږ اچاره وکړه اچار یې ته فورا رضي کېږي
اٹ مینز دیٹ دا ډېر زیات غریبان ورکې دي. تعلیم څه کېږي غریب سړی کوی شي امیر سړی نه شي کوی دې نیمو پویا کوم. څه غریب دی هغه ته د خپل غربت احساس دی. امیر دی هغه هر وخت جیب ډاک دی هغه دا سوچ نه کوي قطعا سوچ نه کوي چې هر شی د 20-30 میلیږي که کوم سړي چې د خپل غربت احساس ورسره دی تعلیم یې وکړو دغه تعلیم یافته سړی دا د معاشرې هم مور دی دا د قوم هم مور دی دا د کلي قوم د وطن هورې یو محافظ دی. که چیرې تعلیم یې نشته هغه نه به هغه کارونه سرزد کېږي چې هغه به قوم دپاره باعث شرم وي خونې دپاره به باعث شرم وي په دې خبرې نه پوهېږي سوا د نقصانه. نور مرجان صاحب وویله پني صاحب وویله چې تا نه ما د محمد غلام چیکا د مولا یو کاول دی چې کومې معاشرې کې یوه خبره دی هغه ډېره زیاته بېګوړه دی نه سیخېږي او اکثو یا کسانو کې که یوه سړي نامې کې محمد نامه وي هغه محمد نامې والا سړی پوڅوي هغه هغې جامې کې درود تیر کړي هغه خرابه خبره جوړېږي دې کې شک نشته. ایمان ما محمد غلام دی زه د محمد غلام یم بلکې د هغه غلامانو غلام یم زه د هغه غلامانو غلام یم. ما سره څه چوک پاتې شوي دي که په سکولو کې دي که یارۍ دوستۍ کې دي یقین وکړه یوه ویښته برابر مو نه به چې ته خفه نه شي ویلې هغه کې یوه خبره ده زه یې چا ترخه خبره وي که نه هغه په خوږه زبان کې بدلوم که چا ډېره خطرناکه خبره ده که نه هغه زه په خوږه زبان کې بدلوم. بله ورځ یې فیسبوک باندې دوه کسان ښخ وه یوه ته یې ویلي وو چې ته جاهل یې تاسې به لیدلي وي دغه ټکي باندې هغوی جنګ و یو کس المنظري ولاړ و که مړی نه لګیا و هغه ورته ویله سبا وروره په چی م جنګ دی ویله دغه ما ته ویلي چې ته جاهل ویله دا جوس تا جوړ کړی دی ویله نه د جامې د ځان ته خپله ګنډلي دي ویله نه دا ګوډی تا جوړ کړی دی ویله نه ویله کوم سړي ته کوم شی چې نه ورسي هغه کې دا چې دی جاهل دی د جاهل ټکی ته ویله باد ټکی نه دی چې تو خامخا ځان په هغه کړی دی اګ به ګوله کړی دی جنګ جګړه دې جوړه کړې دی. نو معاشرې کې جاهل هغه سړی جاهل دی چې هغه هغ شي نه خبر نه دی. نن چونکې ما 1961 ډیټ آف برتھ و 19/9/2021 کې ما ریټایرمنټ و 18 باندې ما ته نه سخت سیخ ریټایرمنټ واخیستو. یقین وکړه د خپلې زندګانۍ کې زه چې ته خفګان مو اظهار نه دی کړی کار څومره بوج راغلی دی مو احسن طریقې سره په ځان قبول کړی دی ویلې مو یو چې ټول کارونه د امیر په حکم کېږي کوم یو کار دی چې پر حکم امیر نه کا چې مولا طرفه کوم یو کار راغلی دی هغه کې به ته څه ګیله شیپا کوي څه به یې چې دغه ویلې ټکی نشته دی مولا کارونه دي کله چې کوم یو شی راغلو هغه ته نر غوندې کې سینه ونیسه مرد وہ جو وقت کا مقابلہ کرے. نور زب دا وایم په ایجوکیشن کې د یوه خبره ضروري کوم چې مو صاحبان ټول ناست دي ایجوکیشن کې مو ته چې ته اوسه پورې ما ته کریډټ نه دی میلاو شوی که زه یې وپاتې شوم ما ډپټۍ وکړه بېلمینو ته یې راواستولم که دلته راغلم ښه خورې مو وکړه بیسٹ ټیچر ایمو سټاف والاو ریکمنډیشن وکړو یوه تا دی بیسٹ ټیچر هغه نه راغلو نه دی بیسٹ پرنسپل چې ته موږ ته یې وړ ایون چې اپریسیشن لیټر ورته نه دی شوی. پاکستان جوړ شوی دی دا خبره غور سره واورئ 1947 نه د موږ ایجوکیشن فاونډیشن کټوو که نه دی کټوو اوسه پورې د استاد فاونډیشن کې څه شوي دي هیڅ نه دي شوي نه د استاد بچي ته څه شوي دي. ایجوکیشن فاونډیشن کې د مو هر یو استاد نه کټینګ کېږي ټولې دنیا نه د کټینګ کېږي استاد دپاره استاد بچي دپاره هیڅ شی نه دي شوي که شوي دي نه دي شوي که بیا پنشن شي پایلې خر کې وي ملانې ظاهر غوندې کې سار وي که چیرې وکړي چوک لیفټ نه ویر کوي کمزوری چا دی ایمو تو کمزوری دی
دا ایما او ته کمزوري دی که ایما او ته کمزوري نه وی کله پرنسپل استاد ریټایر کیدی چیک به ورته میلوېدو څه دا د وخه مراعات نن استاد سوره سیخه ډیپټی کړي دی څه لوډ شي کوزه کوم یو کار ته نه غواړي هغه ورته ډیمانډ کوي زه پیسې راکړه استازی کې څه شته چې ته رشوت یې چا نه اخیستلی دی وړکي نه د چی خلي تورې خویني والا نه د چی خلي بیا تو ته هلته وایي زه ریټایرمنټ کې ځي آډیټ د کوم خو ماته دوره راکړه پنشن دیر کوم خو ماته دوره راکړه څومره مشیره کرپټ شوي دی دوره اوور کرپشن دی معاشرې کې کرپشن چو ختموي دا مخلوقي ختموای شي کله معاشرې کې نر غوندې کې ورسې راپاڅېږي یقین وکړه ډایرکټر که خپلې ډایرکټرۍ ته ودرېږي هغه ته د سیکټري ایجوکیشن متعطع ضرورت نشته که پرنسپلر خپلې پرنسپلۍ ته ودرېږي هغه ته ډایرکټر ضرورت نشته که استاد خپلې استاذۍ ته ودرېږي هغه ته د پرنسپل متعطع ضرورت نشته خپله ډیپټۍ سوله نه کوه ما استادانو ته نن اخري ورځ دی ما دا میسیج دی زه خپله ډیپټۍ ټیک ټاک کوئ سارا دی پرنسپل پختنه مه کوه ضرورت یا نشته سکول کې شته که نشته ته ځان ته رزق حلالوي نو ټیک ټاک ډیپټۍ کوه کله ته ټیک ټاک ډیپټۍ کوي انشاءالله زه به د زندګۍ کې به کله خراب نشي که ته دا غواړې چې زه د عوام خوشنودۍ دپاره زه دا کار کوم دا به زه وایم چې دا غلطه دی د هغه رضا دپاره کوه که خدای د ناراضي دی نه ښه خبره دی که عوام د ناراضي دی خدای د ناراضي نه دی دا څه معنی نه لري د خدای رضا دپاره کار کوه کله هغه د ناراضي دی د عوام سره څه پروا مه لره زه به نن ورځې وشه ټایم لیټ دی زیات هغه نه کوم زه به دا وایم چې ایما څومره پرنسپلان صاحبان ایما محترم ایس ایس صاحبان څومره اساتذه کرام یا د قوم مشران نور سټوډنټان چې څومره راغلي دي د هر یو شکریه ادا کوم په اخر کې به زه یو دا شعر وایم چې څه یادونه څه ګیلې مې درته پرېښلې څه یادونه څه ګیلې مې درته پرېښلې پرېږده یاد زما ته زاوي زه به نه وم سلام علیکم